د پاکستان بیت المال له طرفه نن د سواد دارالمان ته د زنانو، ماشومانو، جنکو او هلکانو لپاره 300 ګنډلې شوي او 50 ناګنډلې شوي جوړې جامې ورکړل شوې. په دې موقع باندې ډایرکټر خیبر پښتونخوا بیت المال لال بادشاه وایي چې زموږ منیجنګ ډایرکټر بیت المال پاکستان ته د سوشل ویلفر له طرفه درخواست شوی و چې زموږ په دارالمان کې داخلي شوي خویندو او بچو ته د جامو جوړو ډیر زیات ضرورت دی. زه د منیجنګ ډایرکټر پاکستان بیت المال اون عباس صاحب په خصوصي هدایت باندې نن سواد دارالمان ته راغلی یم. موږ ته یو منیجنګ ډایرکټر ته یو ریکویسټ ریسیو شوی و دارالمان د طرف ته چې دلته چې کومې زنانه دارالمان سواد کې اوسي دي ته د کپړو اشد ضرورت دی. نو منیجنګ ډایرکټر ما ته هدایت وکړو چې ته فوري طور دی چې دا کم ضرورت دی دا پوره کا. نو سواد کې دننه زموږ د ویمن امپاورمنټ سنټر په نوم باندې یو دستکاري سنټر دی. ما د هغوی وزټ وکړو او د هغوی سره چې په سټاک کې څومره اویلیبل سټیچ او ان سټیچ ګنډلې شوي او بغیر ګنډلو نه سوټس پراته وو هغه موږ نن دارالمان سواد ته راوړي دي. 300 موږ ځان سره راوړي دي ګنډلې شوي سوټونه چې هغه به موږ نن دلته تقسیمو. دا ټول سوټونه د بیت المال په ویمن امپاورمنټ سنټر سواد کې تیار شوي دي. د دې نه علاوه 50 موږ ځان سره کپړې راوړي دي ان سټیچ سوټس دي چې هغه هم دلته د دارالمان په زنانو کې تقسیمیږي. اسسټنټ ډایرکټر سوشل ویلفیر سواد سره چې زما خبرې شوې نو هغې ته وویل چې د دې کپړو نه علاوه د دې میډیکل یو ریکوایرمنټ دی. دوی ته کله کله انمیټس الرجي د سایکالوجیکل پرابلمز شکار دي د هغې نه په وجه دوی ته څه فزیکل پرابلمز هم شروع شي. نو بعضې میجر بیمارۍ پکې راشي ایلمنټس پکې راشي دې کې د کینسر او د هارت ډیزیزز او نور میډیکل پرابلمز هم دوی ته مخې ته راغلي دي. نو پاکستان بیت المال آلریډي د مریضانو د علاج دپاره یو پروګرام چلی. ما دوی سره کمیټمنټ دی چې دلته کوم هم زنانه هغې ته څه میجر بیماري راشي نو هغه هر یو سرکاري اسپتال ته تللی شي. د بیت المال په فارم باندې موږ ته خپل کاسټ اسټیمیټ راوړي او موږ به د دې علاج لپاره فوري طور د دې پیسې اسپتال ته ټرانسفر کوو او د بیت المال د مالی امداد په وجه به د اسپتال کې د فری علاج کیږي انشاءالله. د پوره ملکن ډیویژن لپاره په سواد کې دا یو دارالمان دی چې په ګیلاس کمرې او سل بیډونه د وخت ضرورت ډیر په مشکل سره پوره کوي. د سوشل ویلفیر اسسټنټ ډایرکټر نصرت اقبال وایي چې ما د دې زنانو او د بچو لپاره پاکستان بیت المال نه د جامو جوړو لپاره یو وړوکی شان درخواست کړی و چې نن هغوی د دې خلکو لپاره نوې جوړې شوې جامې او سوټونه راوړل. د دې لپاره ما ډایرکټر هیومن رایټس ته درخواست کړی و موږ سره میډیسنز او د کلاتس لیګل ایډ دا فری سرویسز نشته. ډېر لیمیټډ بجټ یې په هغې کې دا نه کور کېږي ځکه چې سواد دارالمان چې دی نو د دې سټرینث انتهایي زیات دی. زموږ سره بجټ چې دی هغه د 40 کسانو یو کسان کله 140 ته ورسي. نو بیا موږ په کوارډینیټډ طریقې سره نیټورکینګ کوو او نور ادارو سره ګورنمنټ ډپارټمنټ سره په رابطه کې یو. نو څنګه چې ما بیت المال والا دې ته ما ریکویسټ وکړو د جمعرات په ورځ ما خط لیږلی او نن د اتوار په ورځ دې سره د 400 کپړو سوټونه راغلي دي او زه ډېر زیات د دې شکریه ادا کوم. ډېر ان ټایم دی ریسپانس راکوم. کمې زموږ ریګولر بجټ دی داسې خو په هر څه کې کمې نشته خو بیا هم دارالمان ما تاسو ته څنګه وي چې دا د 40 کسانو دپاره جوړو او اوس پکې کسان چې دی نو 140 پورې زموږ سټرینث ځي. نو زموږ د کال دپاره کم بجټ چې د هیلث دپاره یي هغه اکثر په میاشت کې ختمیږي او دغه شان لیګل ایډ موږ سره فری نشته. دا د جنکو ته ډېر زیات غټه ایشو ده. قانوني کم لیګل کیسونه چې نو دي ته فریکوینټلی کورټ کیسز ضرورت راځي خپل فیملی سره یا د کم چې چا چې د دې رایټس وایلیټ کړي نو فری لیګل سرویسز موږ ته نشته. د ټولو نه لوی کمې چې دی نو هغه دا دی. که یو طرف ته حکومت د بېکوره شوو زنانو لپاره د امن کور یعنې دارالمان ورکړی دی نو بل طرف ته دغه خویندو ته د علاج معالجې جوړو جامو سره سره د یو سرکاري وکیل اهم ضرورت دی. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې موږ ته دې یو سرکاري وکیل راکړي چې زموږ د غریبانو کیسونه بغیر د څه خرچې نه چلوي. د کیمرامین عجب خان سره صمد انجم پاسون نیوز سیدو شریف سوات.